الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقياسا للحلال والحرام، والصلاة والسلام على من أرسله حينما أظلمت الدنيا وأحاطت بها حنادس الشرك ورجس الأصنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام المستمسكين بذروة عمود الإسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، سپینګیرو ځوانانو او علماء کرامو، عزتمندو کلیوالو، په قرآن کریم کې الله تعالی جل شانه په سلګونو آیتونه د جهاد په باره کې نازل کړي. د شهیدانو په باره کې آیتونه سته، په سلګونو احادیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سته. نو الله تعالی فرمایي چې هغه کسان کوم چې د الله په لاره کې شهیدان سي، هغو ته تاسې مړه مه وایاست. دوی د الله په نزد ژوندي دي او الله تبارک وتعالی دوی ته رزق ورکوي. بل احیاء، دوی ژوندي دي، عند ربهم یرزقون، د الله په نزد د الله له طرف نه دوی ته رزق ورکول کېږي. بل ځای کې الله تعالی فرمایي: بل احیاء ولکن لا تشعرون، دا ژوندي دي مګر تاسو ته شعور نسته. چې کله د انسان نه روح وځي، نو به انسان د عالم دنیا نه لاړ سي عالم برزخ ته. برزخ وایي پردې ته. نو د موږ او د دغو شهیدانو او د دغو مړو په مابینځ کې الله تعالی یو پرده حایلوي. کیدای سي هغه ته مثلا هر شی میلاویږي، خو موږ په خپلو سترګو عام طور پر نه وینو، ځکه د الله تعالی عادت دا ده چې په دنیا کې دغه نعمتونه، د خوندونه او د عذابونه چاته نه ښکاري. کله کله خرق عادت د الله تعالی عادت خدا د چاته نه ښکاري، خو کله کله خرق عادت د شهیدانو کرامتونه خپلو بندګانو ته الله تعالی ورښیي. او دا کرامتونه داسې نه دي چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دور کې وو. هغه دور کې هم د خیر القرون په ټوله زمانه کې هم شهیدانو کرامتونه الله تعالی بندگانو ته ښکاره کړل. په هر صدۍ کې چې څومره شهیدان سوي دي، په هر صدۍ کې کله ناکله الله تعالی خپلو بندگانو ته د شهیدانو کرامتونه ورښکاره کړي دي. حتی چې په دغه 15مه صدۍ کې هم په وطن کې ډیر داسې شهیدان سته، په سلګونو نه په زرګونو داسې شهیدان سته چې الله تعالی کرامتونه خپلو بندگانو ته ورښکاره کړي. که چیرې د هغو شهیدانو دا کرامتونه را جمع کړل سي، د تاریخ یو لوی زرین کتاب به ورنه جوړ سي، خالی د یو جهاد. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم د شهادت شوق درلوده. لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خواهش کاو چې کاش زه د الله په لاره کې شهید سم، بیا را ژوندی سم، بیا الله تبارک وتعالی ته ځان پیش کم، شهید سم، بیا را ژوندی سم، بیا شهید سم. دا دومره خواهش رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه کاوه چې د شهادت الله تعالی دومره مرتبه پورته کړي دي، دومره لوړې مرتبه ورکړي
چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د شهادت شوق درلود. خپل صحابه ته به د شهادت د ذوق شوق احادیث بیانول، د جهاد فضیلتونه به ورته بیانول. مسند احمد کې روایت ده وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو یو جماعت یو ځای جهاد ته ولیږه چې تاسو ورسئ پلان کې باندې حمله وکړئ. نو د ماسپښین د لمانځه وخت نږدې و. سیدنا معاذ رضی الله تعالی عنه دا سوچ وکړو چې زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جمع لمونځ وکړم، بیا به زه روان سم. د چې لمونځ وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه یا معاذ ولې دلته پاتې یې؟ ده ورته ویل یا رسول الله ما غوښته چې د تا پسې لمونځ وکړم بیا خپلو ملګرو ته ورسم ورسره میلاو سم، د ستا د لمانځه د فضیلت لپاره پاتې سم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل ای معاذ زما د قسم په هغه ذات وي چې د هغه په قبضه کې زما روح ده، ستا هغه ملګري او ستا په مابینځ کې د ثوابونو په لحاظ دومره فاصله اوس پیدا شوه لکه له شرق نه ونیسه تر غربه پورې. په دا دومره کې لیک ساعت کې چې دوی د جهاد ته وتلي په میدان جهاد کې دي او د جهاد په لاره کې روان دي، د دې لیک وخت له وجې نه الله تعالی د دوی درجې دومره پورته کړلې چې هغه له شرق او تر غربه پورې هم رسي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل صحابه ته به همیشه د شهادت ترغیب ورکاو. د موږ پیغمبر الحمدلله مجاهد هم و مبلغ هم و، د شهادت شوق درلوده، امت ته د جهاد او د شهادت ډیر ترغیبونه ورکړي. که څه هم مثبت قسمتي دا ده چې اکثر خلک د جهاد او شهادت نه ویره لري، یا خو د خلکانو خبرې اثر ورباندې کوي او یا دی بزدلي، د بزدلي له وجې نه د مجاهد نه ډډه کوي، شا ورګرځوي. صحابو په دور کې خو به صحابو چې بچیان به شهیدان شو دی به فخر پې کوو. اوس موږ هم هغو ټولو کورونو ته مبارکي وایو چې د دوی په کورونو کې دغسې د مقدس جهاد شهیدان موجود دي. هغه پلار ته مبارکي وایم چې اولاد په دې مقدس جهاد کې غلبېل سوي دي، الله ته شهادتونه پیش کړي. دا به په ورځ قیامت د اویا کسانو د خپل د خاندان اویا کسان چې سفارش به کوي، د شهید سفارش الله تعالی نه ردوي. نو شهید چې جنت ته بیایي خو اول به مور و پلار بیایي. کوم مور و پلار زیاته ګټه کړې؟ هغه مور و پلار زیاته ګټه کړې چې اولاد یې په کروڑه روپۍ ورته راوړي، او که هغه زوی زیاته ګټه ورته کړې چې ځان یې د الله په لاره کې په مقدس جهاد کې غلبېل کړی ده، وینې تویې کړي دي الله جل شانه ته، ځان یې ټوټې ټوټې کړی. او بیا ما ډېر پلارونه داسې لیدلي الحمدلله. په دې زمانه کې خو تعجب په دې ډېر کول پکار دي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د موږ په مابینځ کې دا 15مه صدۍ شروع ده. د خیر القرون په زمانه کې فتنې ډېرې نه ولې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تازه تازه له دنیا منتقل سوی و، د صحابه ایمانونه تابعینو لیدلي وو، نو ډېر بهادر انسانان به موجود وو. په دې 15مه صدۍ کې چې د فتنو نه ډکه زمانه ده، داسې بهادره مجاهدین الله تعالی پیدا کړي چې د صحابه تاریخ ته ګورو اوس هم الحمدلله موږ شکر باسو الله تعالی ته چې الله ستا په بندگانو کې او ستا د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې داسې بهادر انسانان په دې 15مه صدۍ کې هم موجود دي. هر مسلمان هر انسان باید د خپل آخرت فکر پیدا کړي، خپل حصہ په دې مقدس جهاد کې واخلي. 48 ممالک راجم سوي دي، په وطن باندې حمله کړې، اسلامی قوانین تر پښو لاندې کړل، مساجد شهیدان کړل،
قرآنونه یې وسوځول، آیا بیا هم په جهاد کې شک ده؟ هیڅ شک نشته په دې کې. سیدنا عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه د روم په جنگ کې موجودو، دی سره له 80 ملګرو مجاهدینو گرفتار سو. چې کله ونیول سو نو د روم باچا ته وروستل. رومي باچا ورته ویلې چې ته عیسائی سه، زه به تا پرېږدم. ده ورته ویل زه عیسائی کېږم نه، زه اسلام نه پرېږدم. مسلمان مجاهد چې کله جهاد ته ځي، د هغه په مخ کې صرف غنایم نه چې غنیمت په نیول کېږي. د ده مجاهد په نیت کې همدا وي چې د الله د رضا دپاره که زه سوځم، که زه په غوړیو کې سوځېږم، که په ما ټانګونه خیزي، که ما د ټانګونو پسې تړي او کشۍ مې ژوندي لکه اوس په وطن کې دغه د 48 ممالکو غلامان دا کارونه کوي. هغه سره یهودو نصارا دا کار نه کوي. دغه غلامان الله تعالی د دوی ټول ذلیل و رسوا کړي چې لکه ذلیل و رسوا چې دي. دغه غلامان دغه تنکي وارث علما مجاهدین د ټانګونو پسې تړي ژوندي او کشوي. د صحابه تاریخ الحمدلله دغه مجاهدین را ژوندي کړی. عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه ورته ویل زه اسلام نه پرېږدم. ډېر کوشش ورباندې وکړ، ده نه منله. اخر غوړي راوغوښتل، غوړي ورته جوش کړل. د عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه یو ملګری راوست، د غوړیو ته ور واچاو ژوندی. هغه په غوړیو کې داسې زر ویلي سو چې خالي هډوکي تور پاتې سو. اوس یې ورته ویلی وایي عیسایي سه که نه داسې به دې وسوځوم لکه ستا دغه ملګری چې ما اوس دې غوړیو ته وواچاو. ده ورته ویل زه نه عیسایي کېږم. د روم باچا حکم وکړه چې دا روان کې ور واچوي دا غوړیو ته. چې کله دی روان کې دی په زړه سو، اوښکې تویې سولې. فوج ورته ویلې رومي باچا ته چې دی خو زاړي، وایي بیرته یې راولئ. ده دا ګمان وکړه چې کېدی سي له ډاره به یې زړلي. وایي عیسایي سه پرېږدم دی، تا ولې وزړل؟ وجه بیان کړه. ده ورته ویلې ما په دې وزړل چې یا الله نن خو د ما دا یو ځان ستا په لاره کې ستا د رضا لپاره سوځي. یا الله کاشکې د ما 1,00,000 ځانونه وی او هر ورځ مې دغه رقم یو ځان ستا په لاره کې سوځولی و په غوړیو کې، ځان مې درته قرباني کړی و. دا د اوس عصر مجاهدین الحمدلله دوی هر یو دغه خواهش لري چې د دوی په زرګونو په لکونو ځانونه یې او الله تبارک وتعالی ته ځانونه قرباني کړي. دغه مجاهدین دي. هغه کسانو ته هم زه مبارکي وایم چې دوی خپل روپۍ د الله په لاره کې استعمالوي. مجاهد ته اسلحې اخلي، مجاهد ضروريات ورپوره کوي. دا هم ډېر بختور خلک دي. دا دې هم نه مایوسه کېږي. دغه مجاهد چې مور پلار جنت ته بیایي کېدی سي، امید هم سته. یو خو به الله تعالی تا له دغه وجه جنت ته بیایي ستا د مجاهد کومک کړی، بل دې دا مجاهد هم دغه نه پرېږدي چې ته به د دوزخ خواته روانې او دی به تا ته ګوري، هېڅ به نه درته وایي. دغسې به د الله سره نه الله تعالی ته به ستا سفارش کوي، جنت ته به دې بیایي. د خپل وس مطابق که ته 50,000 لکو 2 لکه نسې ورکولی، 100 روپۍ خو به ورکولی سې، یو کاټ خو به یې کړي. د تیل روپۍ خو ورکولی سې چې دغه موټر سایکل دا مجاهد د الله په لاره کې وچلی او ثوابونه یې تا ته راورسېږي. نو ما تاسو ته وویلی چې د صحابو په دور کې ډېر داسې صحابه کرام شهیدان سو، کرامتونه الله تعالی ښکاره کړل. حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه د واده شپه ده، سهار لمونځ یې وکړ، کور ته لاړی، د ښځې سره میلاو سو. دلته حکم وسو چې اهلی جهاد ته درځي، د جهاد اعلان وسو. سیدنا حنظله رضی الله تعالی عنه چې کله د جهاد اعلان واورېده نو دوی ویلې چې تر څو غسل کوم کېدی سي ناوخته سي، بغیر د غسل یې منډه کړله، توره یې راواخیستله. د پیغمبر علیه الصلاة وسلام حکم ته یې لبیک وویلې. دا نن هم چې مجاهدین جهاد ته ځان تیاري، دا بعینه د الله او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه حکم ته لبیک ویل دي. جهاد ته حاضر سو، جنگ یې وکړو کفارو سره، شهید سو. پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې ګوري حضرت حنظله ته فرشتې را روانې دي، د ملایکو یو ټوله را روانه ده.
دته غسل ورکوي دی منځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې بیا په کور کې پوښتنه وکړه ښځې ورته ویلې چې دی په ده باندې غسل واجب و چې کله د جهاد نعره د ده غوږ ته راورسېدله نو تورې راواخیستله د جهاد میدان ته یې منډه کړله. دوی ویلې داسې نه زه غسل کوم په ما ناوخته سي یا رسول الله غسل ورباندې واجب و. دی د جهاد میدان ته پیښ شو ځان یې الله ته قرباني کړ. دغه ته وایي کرامت. زموږ وطن الحمدلله د مجاهدینو له کرامتونو نه داسې ډک ده که چیرې په دې باندې یو مجاهد لیکنه شروع کړي په 50 جلده کې به هم ختم شي. ځکه په میاشتو میاشتو په کانونو جهاد کې هر ورځ داسې شهیدان موجود دي چې کرامتونه لري. شیخ عبدالله عزام په دې کرامتونو یو کتاب هم لیکلی خو هغه کتاب دغو کرامتو ته هیڅ شی هم نه ده. د یو کال 2 کاله کرامتونه یې راجمع کړي. د هغه نه بعد دا د 12 14 15 کاله نور د جهاد دوام وکړ. څومره کرامتونه مجاهدینو ښکاره شوي دي. په فراه ولایت کې یو طالب شهید شو 100 ورځې پروت و 100 ورځې کلیوالې ټول ګواهان دي. وایي لیوه ورته راغی چې د مجاهد غوښې خوري. لیوه چې کله مجاهد ته خوله خلاصه کړله 100 ورځې په ځای کې پروته تازه پروته خوشبويي ورنه ځي. وایي لیوه خوله همداسې وازه پاتې شوله په همغه جي مردار شو. دا څه شي دي؟ دغه د دې مجاهد جسم ته فرشتې ولاړې دي حفاظت یې کوي. ته خو ورسه د دوی مرداران هم وګوره 2 ورځې چنجیان کړي چا نه دي لیدلي. دا انکار کول د خلقیانو کار ده. الحمدلله مجاهدین ټول کرامتونه لري. د بعضو کرامتونه الله تعالی دنیا ته روښانه کړي. د بدر په میدان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته د جنت تذکره شروع کړله چې په جنت کې داسې نعمتونه دي داسې نعمتونه دي داسې نعمتونه دي. بخاری و مسلم کې دا روایت موجود ده. یو صحابي ابن قسعم رضی الله تعالی عنہ په لاس کې خورما وله. د چې کله دا نعمتونه واورېدل د حورو قصې واورېدلې داسې ویلې بخ بخ واه واه دا څه نعمتونه دي. وایي دا خورما ایسته واچوله. وایي زه چې دا خورما خورم نو دا خورما زما او د جنت په مابینځ کې ځنډوالی ثابتېږي. زه ولې زر جنت نه ځم او لاړ د کفارو په صفونو باندې ورډک شو. داسې وجنګېده چې الله تعالی دته شهادت ورنصیب کړ شهید شو. یو بل صحابي د عمرو بن الجموح رضی الله تعالی عنه په پښه هم ګوډ ده. د بدر په میدان کې زمن راغلی یا رسول الله زموږ پلار په پښو باندې ګوډ ده معذوره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا ورته ویل چې سید هغه دی نه راځي. د بدر له میدان نه دی پاتې شو. چې کله د احد د غزوې ورځ راغله نو عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه بیا جهاد ته راوځي میدان ته. زمن یې ورته وایي ای پلاره تا ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصت درکړی ته مه ځه. ده ورته ویلی په تاسو د افسوس وي. د بدر په ورځ هم تاسو زه له جنت نه منې کړم نن هم تاسې ما له جنته منې کوئ. د زمنه یې ونه منله او د احد غزا ته رالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړې چې یا رسول الله که زه شهید سم زه به جنت ته ځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې و که به همدغسې په ګوډه پښه جنت ته ځې. ده بیا قسم وکړ چې انشاءالله زه به نن په دغه ګوډه پښه په جنت کې ګرځم. د جهاد میدان ته ورمخته شو. د کفارو په صفو ورننوته او د شهادت لوړې مرتبې ته ورسېد. دا صحابه دي زموږ دپاره خو نمونه د ژوند نمونه چې په دنیا کې څنګه ژوند تېروو هغه خو د نبي علیه صلات وسلام ژوند ده. هغه خو د دغه صحابهو ژوند ده. موږ هر یو باید خپل ګریوان ته وګورو چې زه نن د چا په لار باندې روان یم. آیا د دغه صحابهو یو صفت په موږ کې شته؟ هر مسلمان باید د صحابهو په نقش قدم باندې روان سي. هر مسلمان مؤمن باید په زړه کې د جهاد او د شهادت جذبه پیدا کړي. ابو قدامه شامی رحمت الله تعالی علیه ډیر لوی مجاهد تیر شوی.
علامه ابن جوزی رحمت الله علیه دغه د ایمان نه ډکه قصه په خپل کتاب کې را نقلوي. دی وایي ابو قدامه شامی رحمت الله علیه یو وخت په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ناست و، مجاهدین ورنه راتاو دي. ابو قدامه ته وایي ای ابو قدامه تا خو د الله په لاره کې ډېر جهاد وکړه، ته خو موږ ته نن یوه تعجب خیزه قصه وکړه چې تا په جهاد کې یوه نادره قصه لیدلي. ده ورته ویلې وایي زه یو جنګ ته روان وم، راسې چې زه وایي تاسو ته یوه قصه وکړم. وایي یو جنګ ته روان وم نو تیاری مې کوله، د تیاري دپاره لاړم رقه بازار ته، د بازار نوم رقه. دې بازار ته لاړم، ما یو اوښ واخیستی، د اوښ سره سره مې څه اوزار هم واخیسته، جهادي سامانونه. وایي زه په دا رقه بازار کې ناست وم، ما ته یوه ښځه راغله. دې ښځې ما ته وویلې چې ای ابو قدامه ما اورېدلي دي چې ته خلک جهاد ته تیارې، د تا سره مجاهدین وي، جهاد ته بیا او ته یو مجاهد یې. ابو قدامه ورته ویلې چې هو ما سره مجاهدین دي، اوس هم اراده لرم یو جنګ ته روان یم. وایي دې ښځې یوه کوڅې جوړه کړې وله. ابو قدامه ته یې ویلې چې ای ابو قدامه زما سړی زوج شوهر د الله په لاره کې شهید سوی ده، زما ورونه ټول د الله په لاره کې شهیدان سوي دي، خاندان مې ټول د الله په لاره کې شهیدان سوي دي، دغه د ما د سر ویښتان دي، دا ما پرې کړي دي، ما د سر ویښتان داسې نه دي لکه د نورو ښځو چې کمزوري، دا ډېر زورور ویښتان دي، دا ما ټول را جمع کړي دي، بیا مې له دې نه رسۍ جوړه کړې. ای ابو قدامه دې ته ما خټې ورکړي، دا دننه ویښتان دي، په سر یې خټې ویلې چې د چا نظر په دې ویښتانو باندې ونه لګېږي، دا رسۍ به د سره واخلې، له تا سره خو مجاهدین ځي، زه خو په کور کې اوس څوک نه لرم چې له تا سره لاړ سي، ټول شهیدان سوي، ما ته خو اجازه نشته چې جهاد ته د سره لاړه سم، خو زه به جهاد ته د سره تللی وم. دا رسۍ واخله یو مجاهد ته یې ورکړه، هغه د خپل ازور باندې وتړي چې کله مجاهدین د کفارو سره جنګیږي هغه وخت به د جهاد دوړې د ما په دغه ویښتانو کښېني، الله به مې وبخي. ای ابو قدامه ما سړی چې کله شهیدېده یو زوی پاتې کړی ده، ما یو زوی هم سته، ته بیخي هغه د جنګ ته روان یې، هغه تللی یو څه ځمکې دي هغه برابرۍ راځي، زه هغه هم د سره لیږم. نوی ځوان ده، 15 کلن ځوان ده، ډېر تیر اندازې زده ده، په نشانه ویستلو کې ډېر ماهره ده، په اس ځغلولو کې ډېر مهارت لري. ای ابو قدامه که هغه راورسېده زه هغه هم درپسې درلیږم. ابو قدامه ته یې دا ویښتان ورکړله. ابو قدامه روان سو جنګ ته. څو وخته بعد زوی کور ته راغی، مور یې ورته ویلې چې بچیه ابو قدامه د مجاهدینو لشکر سره روان سو، ځان ورپسې رسوه. زوی ته ویلې چې بچیه ګوره چې بیرته ما ته دغسې رانسې، چې کله د کفارو سره مخامخ سې په ډېره ثابت قدمي سره به جنګېږې، بزدلي به نه ښکاره کوې. زوی ورسه ورپسې روان سه او کوشش وکړه چې د خپل پلار او ماماګانو سره په جنت کې ملاو سي، ما د ورونو سره به په جنت کې ملاویږي. زوی روان سو د ابو قدامه په لور باندې. ابو قدامه یو قلعه ته رسېدلی و چې له شا دې مجاهد غږ ور باندې وکړ. ابو قدامه چې شاته وکتل، مجاهدو ته یې ویلې چې تاسې درځئ، زه دې ځوان سره خبره کوم. چې کله ورسره مخامخ سو نو دا ځوان ته یې ویلې چې ای ځوانه څوک یې، مخ دې لوڅ کا. وایي دې چې کله مخ لوڅ کو یو ډېر ښایسته ځوان و، نوی تنکی ځوان نه 15 کلن. ده ورته ویلې چې ابو قدامه زه د الله تعالی ډېر شکر ګزار یم چې ستا د مجاهدینو لشکر ته زه راورسولم،
او ما به انشاءالله له جهاد نه محروم نه کړي. ابو قدامه ورته ویل چې ځوانه پلار دې ستا؟ ده ورته ویل نه، زما پلار د الله په لاره کې شهید شوی ده، زه به هم انشاءالله شهید ابن شهید کېږم، زه به هم شهید یم او د شهید زوی به جوړېږم. بیا ورته ویل ای ځوانه مور دې ژوندۍ ده؟ ده ورته ویل چې ابو قدامه هو زما مور ژوندۍ ده. ده ورته ویل ورسره مور سره دې ورې پوښتنه وکړه چې زه له ده سره ځم. هغه ورته ویل ای ابو قدامه زما مور خو هغه ده چې تا ته خپل ویښتان رسۍ کړې ده، رسۍ ورنه جوړه کړې او تا ته یې در کړې ده. زه چې کله مور ته راغلم مور مې ویل ګریوانه ونیولم چې زویه ورسه له کفارو سره به په ثابت قدمي سره جنګېږې او کوشش وکړه بیرته ما ته رانسې، الله ته ځان قرباني که او د خپل پلار سره دې میلاو سه. او بیا په آخر کې ورته ویل چې زویه که چیرې شهید شې بیا به په ورځ د قیامت زما سفارش کوي الله تعالی ته، ما به له ځان سره جنت ته بیایي. داسې یوه زړوره ښځه الحمدلله په وطن کې هم داسې زړورې ښځې شته. ډېرې قصې مشهوره دي چې 5 زمونه 6 زمنې شهیدان سوي دي. دا بیا هم تعزیت ته نه دي کېناستلې، مبارکیو ته کېني چې ما ته مبارکیانې راکړي. نو که زه د ابو قدامه د وخت قصه بیانوم موږ په وطن کې داسې قصو باندې کتابونه ډکېږي. بیا ابو قدامه وایي و د دې ځوان حرکاتو ته ما کتل، ډېر خادم سړی و، د مجاهدینو ډېر خدمت کاو. او چې کله جنگ شروع کېده دی ویدو خوب ویني، په دا خوب کې ورې وخاندي. چې کله دی له خوبه راپورته سي ما پوښتنه وکړه چې ځوانه څه کیسه ده؟ ده ورته ویلې چې ما یو شین باغ په خوب لیده، هلته حورې ولې، زه حورو ته ورنږدې کېدم، دا حورو ما ته ویلې چې اوس یې وخت نه ده، لږ صبر وکړه. بیا زه دې بوتلم مخ ته، وایي مخ ته یې یوه داسې ښایسته حوره ناسته وله چې که چیرې الله تعالی زما دماغ را قوي کړی نه و د دې د ښایستوالي او د دې محلاتو د ښایستوالي له وجې نه به د ما عقل زایل شوی و. هغې ما ته ویلې چې سبا ماسپښین به انشاءالله ته له ما سره میلاویږي. ابو قدامه وایي ما ورته ویلې چې تا ډېر ښایسته خوب لیدلی، انشاءالله خدای به خیر کړي. چې کله وایي جنګ شروع سو دا ځوان د کفارو په صفونو باندې ورننوته، ډېر خونریز جنګ یې وکړ، ډېر کفار یې قتل کړل. زه ورنږدې شوم، دی چې کله بیرته شاته راغی ما ورته ویل ای ځوانه ته تر اوسه نوی ځوان یې، له جنګونو سره سمه تجربه نه لرې، ډېر مخته مه ورځه. وایي ده ما ته ویلې چې ای اکا تا نه دي اورېدلي د قرآن کریم کې یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، چې ای مؤمنانو کله چې تاسو له کفار سره مخامخ سئ په جنګ کې بیا به شا نه ورګرځوئ. وایي بیا په دې ټیم کفارو په موږ حمله وکړله، زه جدا جنګېدم دی جدا. کله جنگ ختم شو زه په دا شهیدانو را ګرځېدم، دی زخمی پروت په وینو باندې لطفت و، د شهادت وخت یې نږدې و. نو بیا یې ما ته وویلې وخت چونکې پوره ده خو معذرت غواړم دا قصه پوره کومه. زه ورنږدې شوم ما نه پېژانده، ده ما ته ویلې چې ای ابو قدامه زه یم هغه کس چې ته د ما پسې ګرځې. ای ابو قدامه د ما مور ته به زیری ورکړي او د ما دغه په وینو لت پت کالي به راواخلې، ما مور ته به یې وروړې. ای ابو قدامه چې کله به زه له کوره وتم د ما یو وړکۍ خور ده 10 کلنه، ده به د ما استقبال ته درېدله، ما ته به خدای پامانۍ راکړه. زه چې کله کور ته ځم ده به ما ته په استقبال کې په دروازه کې ولاړه وه، ته چې ورسېم ده به ما ته په دروازه کې ولاړې، ځکه ما ته یې وویلې چې ته ځې بېرته به زر راځې. هغې ته به تسلي ورکوې چې له دې بعد ستا نګهبان به الله تعالی وي، ستا ورورکی به په ورځ د قیامت بیا له تا سره میلاویږي. ابو قدامه وایي چې په دې ټیم ده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله وویلې او دی شهید سو. زه چې کله وایي کلي ته راغلم کور ته رقه بازار ته رانږدې شومه، نو ما کوشش وکړ زه ورسم د دوی کور ته. وایي هغه وړکۍ خورې په دروازه کې ولاړه، مجاهدینو نه پوښتنې کوي چې ما ورور رانغی، هر چاته وایي. مجاهدینو نه پېژانده چې د دې ورور به څوک. ابو قدامه ورباندې پوه شو چې دا هغه جلکۍ ده چې ما ته یې ورور کیسه کړې وله.
چې کله ورنږدې سو دې راته ویل چې ما ورور رانغی دا ولې ټول مجاهدین را روان دي ما ورور کوي نه پکې معلومیږي وای ما دې ته ورته ویل چې ورسه مور ته ورته وایه چې ابو قدامه راغلی وای مور یې دروازې ته رامنډې کړلې چې زیرې راکولو ته راغلی او که تعزیت ته که چیرې زما زوی قبول سوي نو بیا ما ته مبارکي راکړه وای ما ورته ویل چې ستا زوی الله تعالی قبول کړ او د شهادت لوړې مرتبې ته ورسېده د دې خورکۍ ته ما تسلي ورکوله چې د تا ورورکۍ شهید سو وای دا خبره چې واورېدله په همغه جب یې وشه سوله اولیدله او روح یې ووته الله ته ورسپارل سوله دا هم وفات سوله علامه ابن جوزی رحمت الله تعالی علیه غوندې غټ عالم دا کیسه په خپل کتاب کې را نقلوي نو دعا وکړئ الله تبارک وتعالى دې موږ ته هم داسې ذوق شوق را نصیب کړي چې د هغو مؤمنانو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الله تو خود مجاهدین نصرت کې، یا الله کوم بندیان دي یا الله په خپل فضل کرم سره اخلاص کې، یا الله کفار مغلوب کې، اسلام غالب کې، مسلمانان ټول غالب کې، یا الله مجاهدینو ته فتح او نصرت ور نصیب کې، یا الله د دې ټول عملیات په خپل فتح او نصرت سره کامیاب کې، یا الله د دې مدد ته فرشتي را نازل کې، یا الله موږ ته هم ستا په لار کې جهاد او موت شهادت را نصیب کې، یا الله موږ ته د والدینو قدر کول را نصیب کې، یا الله کوم مجاهدین ورونه چې د ظالمانو په بندخانو کې بنديان دي یا الله تو خپل فضل و کرم سره اخلاص کې، یا الله حفاظت وکې، یا الله مدد وکې، یا الله هغه مسلمانان ورونه چې دوی خپل مالونه په جهاد کې مصرفوي یا الله دوی ته هم دومره ثوابونه ورنصیب کې لکه چې مجاهدینو ته ورنصیبوي، یا الله موږ ته هم توفیق را نصیب کې چې خپل مالونه او ځانونه ستا په لاره کې قرباني کو. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته.